الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. د کال په ټولو ورځو کې د ټولو نه بهترین ورځې هغه د ذوالحجې لس ورځې، او بیا په دې لسو ورځو کې د ټولو نه بهترین ورځ هغه د عرفې ورځ. عرفه دا پیژندلو ته وایي، او دې باره کې بعضې مفسرینو لیکلی دي چې دې ځای باندې آدم علیه السلام او د هغه بیبي حوا علیه السلام دوی یو بل وپېژانده او دغلته یو ځای شول، ځکه دې ته عرفه وایي. بل دا دی چې دغلته الله پیژندل پکار، ځکه د ټولو نه زیاته چې دعا په کوم ځای کې قبلیږي، نو په هغه ځایونو کې یو ځای چې دی هغه عرفات. په عرفات کې دعا الله زیاته قبلوي، ځکه نبي علیه السلام هغه به د عرفات په ورځ باندې ټوله ورځ دعا غوښته، ځکه د حج په احکاماتو کې چې کم فرض حکمونه دي په هغې کې یو عرفه ده او عرفات ته تلل. ځکه یو حدیث کې راغلی دی، نبي علیه السلام فرمایل چې الحج عرفه، حج چې دی دا عرفه ده، ځکه د عرفې د ورځې اهمیت دی. او عرفات ته تلل دا که د یو حاجي نه پاتې شول د حج ونه شو، ځکه عرفات ته حاضرېدل دا فرض دی د حج په فرایضو کې، او دا د نهمې ورځې ذوالحجې د نهمې ورځې د نور د راختو نه پس عرفات ته ورتلل پکار، او هغلته بیا ټوله ورځې هلته به دی د الله ذکر کوي، او د مینا نه چې کله دی ځي نو په ټوله لار باندې به دی تکبیرات وایي، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد، او دی به تهلیل وایي لا اله الا الله، د دې ذکر به زیات کوي، او دی به تلبیه وایي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک لا شریک لک. یعنی دا درې قسمه ذکرونه چې دي دی به دا کوي، ځکه حدیث کې راغلی دی محمد ابن ابي بکر الثقفي رحمت الله علیه هغه فرمایي ما د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه نه تپوس وکړ، او دا تپوس مې وایي په هغه ټایم کې کړی و چې زه او انس رضی الله تعالی عنه موږ دواړه د مینا نه روانو عرفات. نو په دې روانه کې او د لاره کې مې دا تپوس ته وکړه د تلبیې باره کې چې کیف کنتم تصنعون مع النبي صلی الله علیه وسلم، تاسو به د نبي علیه السلام سره وای، نو تاسو چې به عرفات ته تلئ نو تاسو به څه کول؟ قال انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل کان یلبی الملبی فلا ینکر علیه، چا چې به تلبیه ویله
نو په هغه باندې به انکار نه شو کېدی، یعنې چا به دا بده نه ګڼله چې دی تلبیه ولې وایي، تکبیرات ولې نه وایي. نو چا به پکې تلبیه ویله. ویکبر المکبر فلا ينکر علیه، چا به تکبیرات ویل نو دا به هم چا بد نه ګڼه. ویهلل المهلل، او چا به لا اله الا الله ویله نو په هغه باندې به هم د دې خبرې انکار نه شو کېدی، یعنې چا به پې بد نه ویل. ځکه دا درې واړه ویل پکار دي، تکبیرات، تلبیه او لا اله الا الله. او د عرفات د تلو نه مخکې بهتر دا ده چې یو سړی دی اودس وکړي او غسل وکړي او بیا احرام واپس ځان باندې راخور کړي او بیا روان شي. کله چې عرفات ته دی ورسېده نو هغلته به دی وي د زوال د ټیمه پورې دعاګانې او د الله ذکر دا به کوي. کله چې د زوال ټیم وشي نو هغلته بیا د ماسپښین په ټیم کې دوه منځونه په یو ټیم باندې وکړي. لومبی 2 رکعاته د ماسپښین وکړي او بیا 2 رکعاته د مازدیګر وکړي. دا جمع بین الصلاتین دا وشي په عرفات کې مسجد نمره کې، د هغه ځای نه دا ادا کېږي. او بیا دغه منځونو پسې امام خطبه لولي، هغه خطبه اورېدل پکار او توجه سره اورېدل پکار. هغلته بیا نور ګرځېدل، خپلو کې مجلسونه کول د خطبې په ټیم کې، یا خپل ذاتی اعمال کول ذکر وغیره دا منې دي. خطبه به اوري، خطبې ته به یې غوږ او خطبې نه بعد بیا دعاګانې دي، دعا کوي، تلاوت کوي. خو دغلته به ایساري د نور د پریوتو د ټیمه پورې، د نور د پریوتو نه مخکې به د عرفات د حدودو نه راوړي نه. کله چې نور پریوځي بس دی به د عرفات د حدودو نه راوځي او راځي به د مشعر حرام طرف ته، مزدلفې طرف ته، او هغلته به بیا د ماښام او د ماسخوتن لمونځ کوي او هغه به هم 2 رکعاته کوي. هغلته چې څومره کسان کوم ځای کې جمع کولی شي هغلته به یې کوي. او دغه شپه به مزدلفه کې دا به هم د الله رب العالمین په ذکر، په تسبیحاتو او دې کې تیره کړي. او که خوب پکې کولی شي نو هم جایز دی، که آرام کوي ودې کې. ځکه حدیث کې دا راغلی جابر رضی الله تعالی عنه د عرفې د ورځې په باره کې او د هغې د فضیلت په باره کې هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ما من ایام عند الله افضل من 10 ذی الحجه. نور ورځې د الله په نسبت باندې دومره غوره نه دي څومره چې دا 10 ورځې د ذی الحجې غوره دي. د دې فضیلت زیات لکه تیره جمعه کې تاسو ته ما حدیث ویلی، نبی علیه السلام فرمایل په دې ورځو کې یو ورځ روژه نیول د دې اجر داسې دی لکه 1 کال روژې نیول. او په دې 10 شپو کې الله ته ودرېدل دا داسې دي لکه یو انسان چې الله ته په لیلة القدر کې ولاړ وي. او لیلة القدر قیام هغه د 0 شپو نه د 0 میاشتو نه هغه بهتر دی. چې کله نبی علیه السلام دا فرمایل چې دا ورځ ډېرې غوره دي د الله په نسبت باندې، یو سړی راپاڅېد ویل یا رسول الله دا ورځې د جهاد نه هم غوره دي، ځکه د جهاد نه غوره عمل په اعمالو کې نشته.
او د مجاهد اجر ته د چا اجر نشي رسیدي. سوا د هغه سړي نه نبي علیه السلام فرمایل چې دی ټوله شپه الله ته ولاړي او کیني نه، او دی ټوله ورځ روجۍ کوجه کوي نه، او دا د چا په طاقت کې نشته. دې مطلب دا چې یو عمل د مجاهد د جهاد عمل ته رسېدی نشي. نبی علیه السلام ته فرمایل چې ولل جهاد فی سبیل الله، دې ورځو ته جهاد نشي رسېدی، دې کې عمل دومره غوره دی. نبی علیه السلام فرمایل چې بیا په ټولو ورځو کې د ټولو نه بهترین ورځ په دې ټول کال کې هغه یوم عرفه، هغه د عرفې ورځ ده. ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، د عرفې په دې ورځ باندې الله رب العالمین د خپل شان مطابق د دنیا د اسمان ته راکوزیږي. د دنیا اسمان دا هغه اسمان ته وایي چې کوم د دنیا والا خلکو ته ښکاري. مطلب دا دی چې دا د مخلوق ته د دوی رب هغه نږدې راځي. بس نو د خپل شان مطابق هغه د اسمان ته راشي. فیباهی باهل الارض اهل السما، اسمان کې چې کوم مخلوق دی هغوی باندې د دې ځمکې والو فخر فی الله کوي چې وګورئ د ځمکې والا مخلوق ته زما، یعنی ملائکو باندې فخر کوي چې زما بندگان وګورئ. انظروا الى عباد، ملائکو ته الله وایي زما دې بندگانو ته وګورئ. جاءوني شعثا غبرا ضاخین، دا زما بندگان دا مال راغلی دي او په داسې حالت کې راغلی دي چې سرتور سرونه دي، په سر باندې نه خولۍ شته او نه فټکۍ شته او نه بله کفړه شته، او خاورو او ګردونو خړ کړي دي، ګردونو وهلي دي. ځکه ډېر لوی مزل دی د مینا نه عرفات، او بیا هلته ګردونه دغه یعنې دغه خاورو خړ پړ کړي دي، او ما لخپې بلخپې راغلي دي. جاءوا من كل فج عمیق، زما دا بندگان دا د هر لرې ځای نه او د هرې جوورې نه راغلي. ځکه د دنیا ملکونه څه ښکته دي او څه اوچت دي، د هر ملک نه راغلي. ځکه ابراهیم علیه السلام ته چې کله الله ویل چې ته خلکو ته اعلان وکړه کله چې کعبه جوړه کړه، الله ته فرمایل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. دې خلکو ته اعلان وکړه، نو دې خلکو کې څه به هغه خلک چې هغه به پیدل راځي دلته بغیر د سورلۍ نه به راځي، او څه به هغه خلک چې هغه به په اوښو باندې راځي او دومره اوږد مزل به په هغه اوښه باندې کړی چې هغه به بلکل منده شوي د ډېر مزل د وجې.
او د هر لرې او جوړ ځای نه به راځي. الله هغه اعلان د ابراهیم علیه السلام هغه ټولې دنیا ته ورسو. دا یې په ریډیو باندې نه و کړی او د دې میسج یې په موبایل باندې نه و خور کړی، دا یې په ټي وي باندې دا اعلان نه و کړی، بلکې د صفا غر ته وخاته او آواز او اعلان یې وکړ او الله رب العالمین هغه اعلان هغه د مشرق نه مغرب او جنوب نه شماله پورې ورسو. او د چا روحونو هم چې دغه آواز اورېدلی الله به یې دغه کور ته بوځي، چې د چا هغه نه دی اورېدلی هغه به په مکه کې او حج به ونه کړي، الله کور ته به ورنشي. ډېر خلک داسې شته په جده کې به او ور باندې شي حج به ونه کړي، او په ریاض او دمام کې به او حج به ونه کړي. او چا چې اورېدلی هغه به ورله د امریکې نه هم راځي او د افغانستان او پاکستان نه به هم راځي او د افریقې د هغه لرو لرو ملکونو نه به هم راځي. نو الله رب العالمین دا وفرمایي چې دا د هر ځای نه راغلي زما دا بندګان او سله راغلي دي یرجون رحمتي، دوی زما د رحمت امید ساتي، زما د رحم په امید باندې راغلي دي چې زمونږ رب به د عرفات په میدان کې په موږ باندې رحم کوي، موږ باندې به د رحم فیصلې رالیږي. که د عرفات په میدان باندې د الله د طرف نه رحمتونه ورېږي، د رحم باران تې شروع په دغه خلکو باندې. یرجون رحمتي، دوی زما د رحمت امید ساتي ځکه دلته راغلي. ولم يروا عذابي، او دوی زما عذاب لیدلی نه دی دې باندې. او بیا نبی علیه السلام فرمایل چې د ټولو نه زیات چې د جهنم نه الله خلکو ته نجات ورکوي نو دا د عرفات په ورځ باندې ورکوي. د عرفې په ورځ باندې الله د جهنم نه زیاتو خلکو ته نجات ورکوي، خلاصې ورکوي د جهنم نه. ځکه دا یو بهترین ورځ ده، دا د عامو ورځو غوندې یو ورځ نه ده، ځکه دا هغه ورځ ده چې نبی علیه السلام د عرفات د ورځې هغه آداب ښودلی دي، کم آداب چې د جمعې او د اختر دپاره ښود. د عرفات په ورځ باندې غسل کول ضروري دي، خو که هغه د جمعې ورځ پکې راشي لکه دا اوس چې نن ده او که رانشي، خو چې صرف د عرفې ورځ شوه د سحر نه غسل کول پکار دي په دې نیت چې دا د دې ورځې یو عزت دی. نبی علیه السلام فرمایلی دي تاسو غسل وکئ د عرفې په ورځ باندې، ښایسته جامې اغوستل پکار دي د عرفې په ورځ، ښایسته عطر لګول پکار دي په دې ورځ، مسواک زیات استعمالول پکار دي. او تیل وغیره دا لګول پکار دي. دا آداب دي د دې ورځې. او د دې ورځې روژه نیول، نبی علیه السلام دا فرمایلی دي چې زما امید دی د الله نه، احسب علی الله، زه الله باندې دا امید ساتم چې د دې یو ورځې په روژه باندې به الله پاک د یو تیر شوي کال او د یو را روان کال ګناهونه د دې بنده الله معاف کوي په دې یو روژه باندې. او دا یو روژه دا داسې ده لکه د یو کال روژې چې تا نیولي، مخکې حدیث چې څنګه تاسو ته ما وویل. او مسروق رحمت الله علیه چې د عایشې رضی الله تعالی شاګرد و، هغه فرمایي زه یو ځل
د عرفې ورځ وه د عایشې رضی الله تعالی خواله لاړم ملاقات له ځکه هغه زموږ او ستاسو د ټولو مور ده او د زیاتو صحابه کرامو استاذه ده صحابه کرامو د هغې نه روایات کړي دي د حدیث په کتابونو کې د ټولو نه زیات احادیث چې رانقل دي نو هغه د یو څو صحابهونو لکه ابو هریره رضی الله تعالی عنه عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه او عایشه رضی الله تعالی عنها دی وایي زه چې کله لاړم نو ما ویل چې اوبه لاله راوړه د څښلو اوبه عایشې رضی الله تعالی عنها خپل خادمې ته ویل چې د شاتو شربت ول اساس کړه ما له د شاتو شربت ساس کړه نو هغه ما وڅښه نو د هغه د څښلو نه وروستو راته عایشې رضی الله تعالی عنها وفرمیل چې مسروق ولې ستا روژه نشته د دې ورځې نو ما ورته وفرمیل چې زه شکمن وم چې سبا د اختر ورځ ده که د عرفې ورځ ده په دې وجه مې نه ده نیولې عایشې رضی الله تعالی راته وفرمیل دې خبره کې خو نو شک په کار نه دی العرفه يعرف الامام عرفه خو معلومه ورځ ده او دا عرفه د دې نه معلومیږي چې کله امام هلته د خطبې دپاره ودرېږي او د عرفات د ورځې خطبه فرمایي او د دې نه پیژندلی شي او د اختر ورځ هغه د قربانۍ نه پیژندل کېږي د حلالکې نه د ذبحې نه او بیا یې راته وفرمیل ولې تا ته د نبي علیه الصلاة والسلام دا روایت نه دی راغلی چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې د عرفې د ورځې روژه دا د زرو کالو د روژې نه بهتر ده او بهقي کې یو روایت داسې دی چې په دې لسو ورځو کې د نورو ورځو روژې هغه د زرو روژو برابر دي او د عرفې د ورځې هغه د لسو زرو روژو برابر که د دې ورځې لوی اهمیت دی په شریعت کې دا ډېره غټه ورځ ده او دا هغه ورځ ده چې دا موږ ته د قیامت د ورځې د حشر او د راجمع کېدو یو درس راکوي څنګه د دنیا د هر ځای نه تور او سپین د هرې ژبې خاوندان او د غټو تنو والا او د وړو تنو والا نارینه او زنانه د غټو یختو والا او د وړو یختو والا دا ټول دغه یو میدان ته راجمع کیږي په سر باندې سرتوري خپو باندې خپې بلئ او کپړې په تن باندې نی دقه رنګې به د قبرونو نه دا خلک راوځي او د حشر میدان ته به سرتور سرونه خپې بله خپې او بربند دا به رواني او په یېره کې به په سخته کې به تر دې پورې عایشې رضی الله تعالی فرمایل یا رسول الله دا چې دا ټول خلک نارینه او زنانه بربند رواني د قبرونو نه دا به یو بل ته ګوري نه نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایل ای عایشې الامر اشد من ذلک د دغې ورځې حال د دې نه ډېر سخت دی چې څوک دې چاته وګوري او الله قرآن کې فرمایلی دی چې مهطعین مقنعی رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوا کله چې د قبرونو نه راوځي نو دوی به منډه وهونکي هر سړی به په منډه وي بس او سترګې به یې بره تلي بره به ګوري د ډېرې سختې نه
او سرونه به یې داسې بره کړي یا ښکته کړي او په خپله به د خپل ځان ته هم نشي کتې ځان ته به هم نظر نه راځي لا یرتد الیهم طرفهم وافئدتهم هوا الله فرمایي زړونه چې دي دا به داسې تش تش کېږي لویدلي لویدلي کېږي بړونه به یې چې څه به راسره کېږي فیصله به مې کومه یو راځي د کامیابۍ فیصله به راځي او که د ناکامۍ فیصله به راځي لکه د عرفات ورځ دا د دغې ورځې یو درس ورکوي دا د دغې ورځې یو مثال دی دا د قیامت د ورځې یو تصویر دی یو پټو دی چې دغه چل به یې د قیامت د حشر په ورځ باندې ځکه د دې ورځو بهتري هغه د قربانۍ په وجه باندې ده کومه چې د ابراهیم علیه السلام عمل دی سنت دی او د دې په یو یو ویښته باندې اجر دی نیکي ده او بهترین قرباني کول دي او د ټولو نه لومبې په قربانۍ کې للهیت پیدا کول دي اخلاص پیدا کول دي الله دپاره قرباني کول دي او د دې قربانۍ نه دا درس ته اخیستو دی دا درس ته نه دا اخیستو دی چې څنګه ما دا خپل مال دلته ولګو او دا مې په خپل مال باندې چاړه راولګوله او د دې قرباني پیش کوم الله ته نو که داسې زما د دین دپاره کومه قرباني م راتله زه به هغې ته تیار یم که ما ته دا قرباني راتله چې سهار کې خوب پرېږده او حی علی الصلاة مونځ ته راشه حی علی الفلاح د کامیابۍ ځای ته راشه او د دې قربانۍ اواز ما ته مؤذن کو چې الصلاة خیر من النوم مونځ د خوب نه بهتر دی نو زه به دغه قرباني ورکوم چې خوب به پرېږدم نو کم سړی چې د الله د یو فرض حکم دپاره دی خوب نشي پرېښودی دی به د الله د دین ته د قربانۍ ورکولو دپاره بل کم عمل وی چې دی وکړي یو سړی خوب نشي پرېښودی د مونځ دپاره یو سړی په مسجد کې د مونځ نه بعد د الله اکبر او استغفر الله واللهم انت السلام او سبحان الله والحمدلله د دې دپاره د سره ټیم نی دا قرباني دی نشي ورکولی دی به نوره د الله د دین دپاره څه قرباني ورکړي دی په اوږد مونځ باندې چې تنګېږي دی به بله څه قرباني ورکړي دی چې په دعا غوښتلو باندې تنګېږي دی چې د الله د نبي او د قرآن درس او د الله د نبي د احادیثو تعلیم او درس دی د هغه اورېدو ته دی تنګ دی او 10 منټه یا 15 منټه وخت هغه له نشي ورکولی دی به بله کومه قرباني د الله د دین دپاره وکړي دی به د الله د دین دپاره سر څنګه ورکړي یو سړی خوله نشي تویولی د الله د دین دپاره نو دی به وینه څنګه توی کړي تاسو ته تېره جمعه ما دا ویل چې قرباني د ځینې علماو په نسبت باندې سنت ده او د ځینې علماو په نسبت باندې لکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه واجب ده خو مونځ څه شی دی د مونځ حکم څه دی فرض دی حج فرض دی زکات فرض دی روجه د رمضان مبارک دا فرض ده یو سړی دا فرض نه ادا کوي او دی قرباني کوي دا داسې عجیبه غونته نه لګي دا خبره د دنیا حوالې سره خو موږ داسې یو چې یو ځای کې موږ ته تنخواه 10,000 میلاویږي 10,000 او بل ځای کې موږ ته 20,000 میلاویږي
نو کومه پسې خلک ځي هغه شلو پسې ځي دا د 100,000 تنخواه دا موږ به د خپل ملک کې نه اخلو ځکه پسې بهر ملکونو ته ځو موږ هلته لکونه دي دلته د دین حوالې سره او د دین د احکاماتو حوالې سره زمونږ دغه پوزیشن دی دغه پوزیشن دی زمونږ کور کې په مسله باندې ودرېږو یو په یو باندې مونځ مو شي 20 درجې موږ نه دا د ځان نه په زوره ختمې کړو 20 درجې اذان اورو اذان اورو دلته چې څومره ناست یې تاسو اذان خو اورئ که نه او نبی علیه السلام دا فرمایلی دی چا چې د مؤذن اذان واورید او د مؤذن د اذان اجابت نو که د هغې قبولتیا یې ونه کړله او د هغه دا دعوت یې قبول نه کړ نو د دپاره څه چل دی هغه حدیث بار بار موږ د فضایل اعمال کې وایو د تعلیم کې د ده دا غوږونه دي د ایلې کړی شوي سکې نه ډک کړی شي دا ته بهتر او نبی علیه السلام دا فرمایل چې جمع دا د نبی علیه السلام د سنتو نه یو طریقه ده او که دا تاسو پرېښوده نو تاسو به ګمراه شئ تاسو به ګمراه شئ لکه دې نه دا معلومیږي چې زمونږ د قربانو د کولو دا یو مقابله ده هغه فلان کوي نو زه یې ولې نه کړم هغه یوه کوي زه به دوه کړم هغه په 1 لک روپۍ باندې جوټه اخیستې ده او زه به یې په 2 لکه او هغه بیا خلکو ته وښایو په موبایلو دا میخ هم اخیستې دا غوا هم اخیستې ده خلکو ته بیا دا شاباسۍ ورکړي چې شاباس همداسې په کار ده دا د دنیا خلکو تعالی شاباسۍ درک اصل شاباسۍ هغه دی چې هغه تعالی ستا رب درکړي چې شاباش زما بنده ما دپاره دې کړی و ما قبوله کړه خو که د مخلوق دپاره یي نو که په 100 لکه روپۍ باندې یو قرباني واخلي یو حصه دغه الله ته قبوله ني د دې هېڅ قسمه الله سره څه وزن یې نشته څه وزن یې نشته الله سره وزن د اخلاص دی د للهیت دی نو دا دی قربانو کې اخلاص پیدا کو او چا باندې چې قرباني کېږي او دی قرباني ونه کي نبی علیه السلام فرمایي دا د زمونږ عیدګاه له نه راځي زمونږ د اختر مونځ له د دې نه راځي چې قرباني پې کېدل او ده ونه کړه دا سخت وعید دی د الله د نبي د طرف انشاءالله قربانۍ هم وکړو او د هغې کې د اخلاص دپاره دعاګانې هم غواړو او د اختر مونځ چې دی هغې دپاره د آدابو سره تیاری و د اختر د مونځ آداب هغه دا دی سړی وختي راشي غسل وکړي عطر ولګوي مسواک صحت استعمال کړي صفا جامې واچوي صفا جامې نوې فرض نه دي صفا بس او تیل ولګوي ویښته برابر کړي دا ټولې خبرې دا د آدابو کې دي یو لار باندې راشي واپسۍ کې په بله لار باندې لاړ شي او چې د کور نه راروانېږي تکبیرونو سره راروان شي الله اکبر الله اکبر او بیا چې واپس شي بیا تکبیرونو سره او د تکبیرونه د دې سحر نه شروع شوي دي نارینه او زنانو دپاره تکبیرونه ویل دي دا به وایي دا زنانو ته وښایه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دغې طریقې سره دا وشي او بیا قربانۍ وشي انشاءالله نور کوم احکامات یا خبرې دي هغه د اختر په مونځ کې انشاءالله بیا پیش کېږي اللهم صل علی محمد یا الله ته رانه راضي شي ګناهونه معاف کړي صغیره او کبیره ګناهونه تمام پریشانۍ د ټول امت مسلمه ختمه کړي د خیر فیصلې راولېږي د قربانۍ قبولې کړي څومره خلک چې یا الله ستا دغه بندګان سرتور سرونه او خپې بلخفې په احرام کې یا الله تا ته نن ولاړ دي د عرفات په میدان کې ستا اولیاء الله فکې دي ستا دوستان فکې دي یا الله ګناهګار هم پکې دي تا ته توبې وي استعفا عرفات کې
یا الله د هغه حجیانو د عرفات په دغه دعاګانو کې او د حج د خطبې د امام د خطبې او په دعاګانو کې یا الله زمونږ د ټولو حصه وکړې یا الله کم خلک چې حج ته تلي ته تېنه حج قبول کړي څوک چې نه دی تلي یا الله ته له وس او طاقت ورکړې د تلو یا الله ستا دا ښایسته کور بار بار په موږ باندې ولیدی کړي یا الله رب العالمین د ایمان سره دنیا نه د ایمان سره د دنیا نه بوز او د قبر نه او په حشر کې د ایمان سره جمع کړي یا الله د حیا والا ژوند راکړي او یا الله که مرګ راځي نو حیا سره یې راولي د بې حیایۍ د ژوند نه مو ساتي او د بې حیایۍ د مرګ نه مو ساتي یا الله زموږ په دې ملک باندې رحم وکړي د خیر او د برکتونو فیصلې په دې ملک راولېږي زموږ د دې ملک حفاظت وکړي یا الله قیادت هم صالح او نیک عمله کړي او یا الله د خیر او د رحمت بارانونه او یخې هواګانې په موږ وچلې یا الله د عذاب د بارانونو نه وساتي کم خلک چې سیلابونه وړي دي او بارانونو د وجې نه وفات شوي دي په سلګونو خلک او په سلګونو خلکو کورونه وران شوي دي ورپکې یا الله هغوی له د دې نعم البدل ورکړي او د هغوی شهادتونه قبول کړي او یا الله د عذابونو نه موږ له حفاظت راکړي وصلی الله تعالی